وعلیکم السلام. د قربانۍ نصاب هغه د 2.50 تولو سپینو زرو قیمت دی. روزانه دغه قیمت ښکته کېږي بره کېږي. نو د 2.5 یوې تولې قیمت سړی معلوم کړي د زرګر نه یا چې دی په نیټ باندې، او بیا غیره په 52 کې زره بور کړي چې زه جواب ترې راغی دغه مالیت دی، دغه مالیت برابر د چا سره سپین زر سره زري یا پیسې، نو په هغه باندې قرباني واجب ده. وعلیکم السلام. چې کوم سړی قرباني کوي د هغه دپاره بهتره دا ده چې هغه نوکونه او یخته نه واړه کوي، خو که بالفرض چا واړه کړه نو څه ګناه پکې نشته. وعلیکم السلام. خپل زوی که خپلې خور له ورکړي څه حرج نشته، البته دې کې بیا وروسته دا مسایل راتلی شي چې که د دغې خورې بیا بچي وشي، لوڼه یي یا چې دې لوڼه پیدا شي، نو د هغوی نه بیا پرده کول دا به لازمي، او په نسب په خانه کې به د خپل مور او پلار نوم لیکلی کېږي. دویمه خبره دته به خپل مور او پلار نه میراث میلاویږي. که د دغې خبرو خیال وساتلی شي نو څه حرج نشته، ګنجایش شته. وعلیکم السلام. افیون چې دی نو هغه د نشې دپاره هم استعمالیږي، خو د دې جایز استعمالات هم شته، لکه د جسم د پاسه چې کومې دوایانې وغیره لګي په دې کې هم دا استعمالیږي. د دې وجې نه د افیوم خرڅول اغوستل د علماو جایز لیکلي دي، او د دې چې کومه آمدني ده نو هغه حرامه نه ده، لهذا مقتدیانو له په دغې باندې څه اشکال نه دی پکار، او په دغې امام پسې بالکل لمونځ کېږي. وعلیکم السلام. په خپل ثواب دید باندې چې د چا نه څومره فیس اخلي اغوستی شي. دغه کې څه ضروري نه ده چې د هر ماشوم نه به خامخا 100 روپۍ فیس اخلي.